سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، اسلامی احکامات زده کول داغي طور طریقې زده کول مسلمانانو باندې لازم دي. انسان نه مختلف اعمالو کې مختلفی غلطیانی کیږي، کوتاهیانی کیږي. د هر عمل د کوتاهی د پاره شریعت بعض اعمال را لېږلي دي. په دې سلسله کې بعض خلک تپوسونه کوي چې په مونځ کې د انسان نه څه کوتاهي وشي، کمزوري وشي، د هغې تدارک به څنګه کیږي. مونځ یو اهم عبادت دی. د مفسداتو، د مکروهاتو، د مستحباتو، د سنتونو خیال ساتل پکار دي. قرآن پاک کې الله د مونځګزارو خلکو صفتونه کړي دي چې متقیان خلک هغه دي یقیمون الصلاة، چې هغه اقامت د مونځ کوي. دا یې نه دي ویلي چې یودون الصلاة چې دا به مونځ ادا کوي، وی اقامت د مونځ به کوي. نو د دې دا معنا ده چې پابندي به کوي او د مونځ چې کوم اصول او ضوابط قرآن او حدیث کې بیان شوي دي د هغې به خیال ساتي. نو دې ته اقامت صلاة وي. نو په دې سلسله کې مونځ چونکې اهم عبادت دی او هر مسلمان سره تړلی عبادت دی، په بیماری کې هم د انسان نه مونځ نه ساقطېږي تر دې دمه چې انسان په هوش کې وي او عقل او حواس برقرار وي او په بدن کې حرکت موجودی چې په کټ پروتي مونځ به کوي. البته چې انسان حرکات او سکناتو نه بالکل پریوزي یا هوش او حواس بالکل ختم شي، نو بیا دا انسان نه مونځ ساقط شي او ختم شي فریضه. تر دې دمه عزتمندو چې فقهای کرامو هغه ښځه چې د هغې ماشومان پیدا کېږي د هغې د مونځ طریقې بیان کړي چې به د مونځ خیال ساتي. او ان تر دې چې عزتمندو یو انسان د پانسۍ په دار باندې ولاړ دی، د دې دپاره هم د مونځ طریقه فقهاو بیان کړي. مونځ به کوي که هغه خلق او دس ته نه پرېږدي، تیمم به کوي. که تیمم ته نه پرېږدي، بیا اودس او بې تیممه به مونځ کوي. چې څه طریقې سره کولی شي، هسې به سر الله ته ښکته کړي او څه حرکات به وکړي
او د مونځګزارو خلکو مشابهت به وکړي نو الله رب العزت بدله د مونځ ثواب ورکړي. ځکه مونځ فرض دی. حالات په انسان باندې راځي، کله به خوشحالي راځي او کله به بیماری راځي، کله به غمونه راځي کله به راحتونه راځي. خو عزت کوم الله چې انسان له دا بدن ورکړی، دا کائنات یې ورکړی، هغه ته به سر همیشه انسان ښکته کوي د خپل وس مطابق. که سجده نشي کولی، رکوع نشي کولی، اسې سر به ښکته کوي. بس دا اداب هم الله ته محبوب وي او قبلی وي او د مونځ ثوابونه به ورکوي. اوس هر انسان دا غواړي چې زه خپل منعم ما باندې چې کوم انعام کړی دی هغه ذات خوشحاله کړم، او هغه هله خوشحالېږي چې هغه له انسان ښکلې ډالۍ ورکړي او هغه ډالۍ او هغه د عیب نه پاکه وي. نو دی وجې نه عزتمندو مونځ یو عبادت دی او الله ته یو ښکلې ډالۍ او تحفه پیش کول دي. خو کله ناکله انسان نه په دې مونځ کې څه غلطي وشي، کوتاهي وشي، نو موږ له پکار دی چې دا ډالۍ او دا تحفه د هغه عیب نه پاکه کړو. د دې لپاره شریعت د سجدې سهوې طریقه بیان کړې ده. سجده سهو څه ته وایي عزتمندو؟ سهو ویلی کېږي غلطي، کوتاهي. په مونځ کې د انسان نه څه کوتاهي وشي نو دا خو الله ته ډالۍ ده، نو دې نه به دا کوتاهي او دا عیب لرې کې چې الله ته ښکلې ډالۍ پیش کړي. نو د سجده سهوې طریقه څه ده او سجده سهوه په څه باندې راځي؟ د دې نه ځان خبرول پکار دي. سجده سهوه هغه سجدې ته وایي چې د مونځ په آخري قاعده کې ته وکړې، دوه سجدې وکړې، سلام وڅرخې او دوه سجدې وکړې، او تا نه مونځ کې کومه سهوه شوي، کوم غلطي شوي وي، الله یې د دې وجې نه تا ته معاف کړي، ګناه هم دې معاف شي او مونځ هم دې صحیح ادا شي. دې ته وایي سجده سهوه، د سهوې سجدې کول. نو عزتمندو په یو څو څیزونو باندې سجده سهوه په انسان باندې راځي. یو دا چې د انسان نه فرض کې تاخیر راشي یا تقدیم راشي، فرض ته لږ مخکې رستو شي. رکوع سجده فرض دي، دې کې ته لږ مخکېوالی رستوالی راشي، یا یو سجده ته هیره شوه په بل رکعت کې وکړله، رکوع ته هیره شوه په بل رکعت کې دوه سجدې وکړې، نو ګوره فرض د یو ځای نه بل ځای ته لاړو. او یا یو واجب د واجباتو نه تا نه پاتې شي مکمل، یا یو واجب کې تا نه تاخیر راشي، مخکېوالی رستوالی راشي، او یا دغه رنګ یو فرض عمل دی هغه تا دوه ځل وکړو، مثلا دوه رکوع دې وکړلې نو تاله یو رکوع پکار وه، په یو رکعت کې دوه دې وکړې. یا مثلا د واجب چې کوم کیفیت دی او طریقه ده هغه دې په هغه طریقې سره ادا نه کو. مثلا قرآن پاک او سورت ملاول سورت فاتحه سره واجب دي، خو په جهري مونځ کې به په زوره وي او په سري په قلاره مونځونو کې به په خاموش آواز سره وي. ته غلط شوي، په سري خاموش مونځ کې دې تیز قرات وکړلو، او یا په تیز قرات کې دی او په جهري قرات کې تا خاموشه صورت وویلو، نو دې ته ویل کېږي د واجب کیفیت دې بدل کو. واجب خو دې ادا کو، خو په هغه کیفیت او په طریقه دې ادا نه کو چې کوم شریعت مقرر کړي. ځکه بعضې مونځونه خاموشي، لکه د مازدیګر مونځ تا په زوره زوره قرات شروع، او یا د ماښام مونځ دی او امام صاحب یا ته ځان لمونځ کې په قلاره په خاموش باندې قرات کې د مازدیګر په شان، او یا د نه فرض بې ځایه شو، یا د نه واجب بې ځایه شو، یا د نه واجب پاتې شو. په دې کارونو باندې انسان باندې سجده سهوه راځي. دا ګوره قیدي شکل کې او فارمولي شکل کې مې درته بیان. نو ته به بیا سجده سهوه کې سجده سهوه دای چې اخیری رکعت که دوه رکعاته مونځ وي د دوو رکعاتو اخیری رکعت، که درې وي د دریو اخیری قاعده، که څلور رکعاته وي د څلورو اخیری قاعده. اخیری قاعده چې کله عبده ورسوله ته ورسي، یا د بل روایت مطابق چې پوره مونځ هم دی ویلی، درود شریف دی ویلی دی او دعا هم دی ویلی ده، نو د سلام نه مخکې به د سجده سهوې سلام وګرځې، یو طرف ته به سلام وګرځې، او بیا به دوه سجدې وکړي. عام سجدې څنګه چې مونځ کې ته کې سبحان ربي الاعلی به پکې ووایې. بعض عالمان وایي که سلام دی ونم سرخولو همداسې سجدو له لاړې هم صحیح ده. یا بالفرض بعض وایي چې دوو طرفونو ته سلام وګرځولو نو بیا هم سجده سهوه کولی شي، خو چې چا سره دې خبرې نه کړي، خو بهتره دا ده چې یو سلام وګرځې.
او د دې نه پس 2 سجدي وکړي او واپس په تحیات باندې کینی او بیا د سر نه التحیات شروع کی، تشهد شروع کی، التحیات لله والصلوات، دا بیا د سر نه شروع کی او بیا درود شریف وې، بیا اللهم ربنا وې او بیا خپل منځ ختم کی. نو ته نشي په منځ کې کومه غلطي شوي و الله رب العزت درته هغه معاف کی. نو د دې وجې نه عزتمندو الله ته ښکلې ډالۍ پیش کول پکاري. ګوره موږ یو کیک راغستی وي، یو کیرم راغستی وي، په هغې کې یو تار پروت وي، یو د ویښته یو ویښته پکې پروت وي، نو موږ هغه د هغې نه لرې کوو او خلک بدم کړي. نو دغه رنګې عزتمندو الله رب العزت ته چې موږ یو ډالۍ پیش کوو د مونځ چې هغه د عیوبو نه پاکه وي، نو سجده سهوه د دې دپاره راغلی ده او دا نبي علیه السلام خپله کړې، صحابهو کړې ده. نو دې ته وایي د سهوې سجدې. نو دای طریقه هم درته بیان شوه او په څه باندې دا واجب کیږي هغه هم درته بیان شو. خدای یاد لري عزتمندو که فرض د عمدن پرېغوسته، یو سړي قصدن رکوع پرېغوسته په مونځ کې، قصدن یې سجده پرېغوستله، بیا دا په سجده سهوه باندې نه راګرځي دا مونځ چې فرض ده نه په خطا کې پاتې شي او مونځ کې دننه پې خبر شي او مونځ کې دننه ادا کړي، نو دې بې ضایع کولو د وجې نه به سجده سهوه وکړي. او که واجب ده نه بالکل پاتې شو، مثلا یو سړي صورت فاتحه ونه ویله یا صورت فاتحه ویلې د صورت یې ونه ویلو، یا وتر مونځ کې اللهم نه دې پاتې شوه، یا مثلا 4 رکعاته مونځ کې 2 رکعاتو نه پس ناسته دې پاتې شوه. دا یو څو مثالونه مې درته پیش کړه. نو په دې ټولو صورتونو کې چې ته سجده سهوه وکړې ستا مونځ صحیح شي. نو دا اسانه خبره ده عزتمند. دغه رنګې کې سنت طریقه د نمونځ کې پاتې شوه یا مستحب طریقه، نو د دې دپاره سجده سهوه نشته. مثلا یو سړی دی په سجده کې یو ځل سبحان ربی الاعلی وویل، 3 ځل مستحب سنت خبره ده، نو د دې دپاره سجده سهوه نشته، بس مونځ سجده دې ادا شوې ده، اوس په دې دپاره سجده سهوه نشته. دغه رنګې کله ناکله عزتمندو انسان سجده سهوه کوي خو مخکې وخت ډېر تنګ وي، په داسې ټیم مونځ کې ولاړ وي، کم ټیم کې به سجده سهوه نه کې، سجده سهوه به کم ټیم نه کې. سجده سهوه عزتمندو داسې ټیم کې به نه کې چې کله ته مونځ بالکل اخري 15 منټه پاتې دي او ته مونځ کې او دې دوران کې تا باندې ټیم ختمیږي، د مونځ ټیم تېرېږي او تا نه داسې یو کار وشو چې په هغې سجده سهوه راځي، نو بس اوس سجده سهوه مه کوه، زر زر مونځ پوره کړه. ځکه که سجده سهوه کې بیا اتحیات وي نو مونځ ټیم د نه ختمیږي، نو ستا مونځ بیا ناقص ادا شي. بعض عالمان وایي وخت نه بعد بیا مستحب خبره ده دوباره یې وکړه، خو که دوباره یې ونه کړې مونځ دې ادا شو خو ثواب یې کم دی. نو د دې خیال ساتئ عزتمند. بعضې کسان د دې تپوس کوي، یو سړی 4 رکعاته مونځ کوي یا 3 رکعاته مونځ کوي، نو په اخري رکعتونو کې مونږ په پیلني 2 رکعتونو کې د سورت فاتحې نه بد ولا دوالین نه بد سورت وایو، په نفلو کې او په سنت کې، او په فرضو کې چې کم دی لومبني 2 رکعتونه ډک کو او اخري رکعتونه تش کو. د فرض او د واجب د فرض دا طریقه ده چې مونږ اخري د فرض 2 رکعتونو کې سورت نه وایو، صرف سورت فاتحه وایو او بیا ښکته کیږو رکوع ته. مثلا یو انسان دی دا 3 او 4 رکعت یې هم ډک وکړو، نو آیا دې باندې سجده سهوه شته که نه؟ دې صورت کې سجده سهوه نشته. دا صرف سنت طریقې خلاف کار تا کو. سنت طریقه دا ده چې د فرض و اخیری 2 رکعتونه به خالی کې او لومبني 2 رکعتونه به ډک کې، او تا د سنتو نه خلاف کار وکړو، اخیری رکعتونه دې ډک وکړو، نو په دې صورت کې دې کې سجده سهوه نشته. اکثر انسان چونکې سنت کې هر رکعت کی صورت ویل وي، په نفلو کې هر رکعت کی صورت ویلی، واجب کې هر رکعت کی صورت ویلی، نو به د انسان ذهن غلط شي، په فرضو کې ټول رکعتونه ډکو کی. داسې کېږي اکثر خلکو سره. نو په دې کې سجده سهوه نشته، بس مونځ دې ادا شوی. بل یو بل صورت عموما خلکو ته په مونځ کې راپېښېږي، چې په قاعده اوله د چا نه پاتې شي. اوله قاعده 4 رکعاته یا 3 رکعاتو مونځ کې په منځ کې قاعده وي د 2 رکعاتو نه بعد من عبده و رسوله پورې سبق وایو بیا پاسید، نو د یو انسان نه دا قاعده پاتې شوه
نو دا قاعده کول واجب دي. نو که کله ته پاسېږي او دې دوران کې درته رایاد شي او کېناستو ته نږدې وي نو بس کېنه، ځکه تا باندې ناسته پکار ده. او که نه ودرېدل یو ځل او بیا درته رایاد شو چې هلکه دلته خو ناسته پکار وه 2 رکعاتو نه بعد، نو بس بیا مه کېنه، بس پاسېږه، واجب د نه پاتې شو او تاخیر پکې رالو، بس اخره کې به سجده سهو وکړي، مونځ به دې صحیح شي. بعضې کسان یې ولاړي ډېر ساعت درنګ ساعت له ولاړي بیا واپس کیني، ورته رایاد شي بیا کیني، نو هغه مونځ ټول ګډ وډ کي. نو بس بیا نه دي کېناستل پکار، یو ځل چې پاسېدی په منځنۍ قاعده کې دا مسله ده. ښه اخیري قاعدې والا مسله درته بېله بیانوم. د منځ قاعده کې دا مسله ده چې یو ځل پاسېدی نو بس پاسېدی، بس بیا مونځ کوه او اخیره کې سجده سهو وکړه. که بالفرض یو سړی کېناستو نو بعض عالمانو ویلي مونځ یې مات شو، خو راجح خبره دا ده چې نه مونځ نه ماتېږي، په سجده سهو سره دا مونځ صحیح کېږي. خو کېناستل نه دي پکار چې څوک کینی بد کار کوي. یو ځل چې پاسېدی بس پاسېږه او خپل مونځ 3 رکعاته پوره کړه. د ماښام مونځ دی مثلا سجده سهو وکړه، د ماسخوتن مونځ دی، د مازدیګر مونځ دی او منځ کې دی پکې قاعده نه ده کړې، بس مونځ ټول پوره کړه، اخره کې 2 سجدې د سجده سهو یې وکړه، الله به دې مونځ صحیح کړي. یو مسله بله د عزتمندو اخیری قاعده د انسان نه کله پاتې شي. زمونږ استاسو منځونه خو د سوچونو نه ډکي، بل هر انسان باندې زرګا غمونه پراته دي، د خپل طرفونو غمونه جدا، د مور او پلار جدا، د بال بچ جدا. کوشش کوي چې غمونه بار پرېږدي، خو انسان دی کمزور دی، سوچ راځي او بې اختیاره راشي، په سوچ باندې د چا پابندي نشته. نو د دې وجې نه انسان غلط شي. کوشش کول پکار دي د مونځ نه پهله اعوذ بالله ویل پکار دي چې شیطان انسان ته وسوسه نه اچي. اعوذ بالله ویل پکار دي یو 3 ځل یا اوه ځل چې شیطان دنه لرې شي او بیا راشي. خو بهرحال انسان دی کمزوری دی او دا په مونځ کې د انسان نه کوتاهي کمزوري کېږي، نو د هغې طریقو باندې ځان خبرول پکار دي. که یو انسان نه 4 رکعاته یا 3 رکعاته مونځ کې یا 2 رکعاته مونځ کې اخیری قاعده پاتې شوه او فرض مونځ دی یا وتر مونځ دی، نفلو کې خو گنجایش وي، زب د 2 په ځای 4 کا، د 4 په ځای 6 کا، د 6 په ځای 8 کا، خو د فرض او د وتر خو خپل برابر رکعتونه دي، د هغې نه زیاتولی نه شي. که زیاتې نو د هغې خپله طریقه ده. نو بهرحال 2 رکعاته فرض مونځ دی یا 3 رکعاته مونځ دی یا 4 رکعاته مونځ دی او اخیری قاعده د اخیری قاعده ضروری او لازم ده. یو انسان ته پته ونه لګېدله او قاعده ونه کړه، نو د دې 2 صورتونه دي. بعض وخت کې انسان ناست دی لږ ساعت لا، نو زړه کې وسوسه راشي چې دا اخیری رکعت نه دی، بیا پاسېږي. او کله بالکل ناست دی، څنګه چې 4م رکعت سجده وکړي نو بس ډایرکټ پاسېږي. نو چې کله یو انسان د دې 2 صورتونه درته جدا جدا بیانوم، بېله طریقې ده. چې کوم انسان اخیری قاعده مکمل پرېغوستله، د سجدې نه پاس ډایرکټ پاسېدو، 3م رکعت ته یا 5م رکعت ته یا 4م رکعت، نو عزتمندو دا به اوس څه کوي؟ دله پکار دا دي چې د 5م رکعت کولو نه مخکې دا زر کینی، ځکه فرض مونځ ختم شوی دی که نه، سهار 2 رکعاته مونځ دی ختم شوی، ته څه دپاره پاسېدې؟ چې کومه غلطي دې کړې ده پاسېدلې، نو د دې به تدارک کې چې څنګه کینې فوراً به سجده سهوه کې، ځکه غلطي دې کړې ده، کمزوري خو دنه شوې ده. نو بس 3م رکعاتو سره مه ملګری کوه سهار مونځ کې. د ماښام مونځ دی 3 رکعاته دې پوره کړي دي او اخري قاعده ده نه پاسېده او فوراً پاسېدې، نو چې درته کوم ځای کې رایات شو فوراً کېنه. د بل رکعت سجدې پورې بل رکعت مه مکملوه، ګینې بیا دې مونځ نفل کېږي. د بل رکعت د سجدې نه به مخکې کېنې چې هر ځای کې درته رایات شو. 4 رکعته مونځ دی د مازدیګر د ماسخوتن اخري قاعده دې ونه کړله، ډایرکټ پاسېدې، نو چې په کوم ځای کې درته رایات شو د 5م رکعت د سجدې نه مخکې بس فوراً په ځای کېنه او فوراً سجده سهوه وکړه، 2 سجدې وکړه، سلام وسرخوه، اتحیات ویلو ضرورت نشته، بس ډایرکټ دغه وکړه، سجده سهوه وکړه.
او به خپل چې کوم دی بس رکعتونه دی فرض صحیح شو. که بالفرض یو سړی مکمل ناستم نه دی او 2 رکعاتیز مونځ کې 3 رکعات مو کو، په 3 رکعات مونځ کې 4 رکعات وکړلو، 4 رکعات والا مونځ کې 5 رکعات مکمل وکړو، بس د فرض مونځ ختم شو. بس دا اوس نفل مونځ دی. نو په 2 رکعاتو کې چې کوم دی پکار دو چې 3 رکعات یو کو، یو دی سره بل میلاو کې اوس د 4 رکعات خو کی پورا، ځکه 3 رکعات نفل نه او 3 رکعات مونږ دې 4 رکعات ته ولاړ دي او 4 رکعات سجده مو کړه، بس 4 رکعات پوره شو، دای نفل شو. 4 رکعات مونږ دې 5 رکعات سجده کړي، د یو رکعات دې سره بل میلاو کې ځکه 5 رکعات نفل نه، نو 6 رکعات مونږ شو. او بس دې کې سجده سهوی ضرورت نشته، بس دا رکعاتونه دیو کې او دا ټول نفل شو. بس صرف تاوان یې دا وکړو چې دا ټول نفل شو. تاوان خو نه دی، خو مطلب دا دی نفل شو به فرض دوباره کوي، نو فرض مونږ به دوباره وکړي. ځکه تا باندې یو رکعت پورې تا له اختیار شته چې د ورپسې رکعت د سجدې نه مخکې به ته کښېنې او سجده سهوه به کې، ځکه مونځ ختم شوی دی، نور رکعتونه خو نشته که نه. خو که بل رکعت سجده دی وکړله عزتمندو، نو بس فرض مونځ دی ختم شو. نو نفلونه برابر کا، یا 4 کا یا 6 کا، او خپل مونځ چې کوم دی بیا اثرینو فرض دوباره وکا. دا یاد لري سجده سهوه ګورې فرض مونځ کې، نفل مونځ، واجب، سنت هر مونځ کې راځي. دا صرف فرض سره خاص نه ده، غلطي چې د نه وشي. بل صورت دا دی عزتمندو، یو سړی 4 رکعت ته کېناستو لږ سات لا او ښه مزیدار عبده و رسوله پورې تشهد مو ویلو، بیا ولا سوچ رالی چې دا خو زما 3 رکعاتو، نو زر پاسېدو. یا 2 رکعات مونځ کې ولا سوچ رالی چې 1 رکعت مې کړی، 2م ته بیا پاسېدو، هغه کې 3م دی. نو عزتمندو چې کله انسان عبده و رسوله پورې سبق ووایي، تشهد ووایي، نو د فرضونه پوره شو. هغه او پهلنی صورت کې د فرض نو پوره، ځکه د بالکل لږ سات لمنو ناس مکمل ولاړو د سجدې نه بعد، دې کې څه فرض د پوره کړی دی. نو دې کې که 2 رکعاتو نه بعد 3 رکعات مو کړلو، نو فرض یې نه دی مات شوي، ځکه د فرض مونځ پوره کړی دی. نو که 3 رکعات یو کو، یو رکعت یو سره بل میلاو کی، نو دا 2 رکعات به نفل شي، 2 به فرض شي. که په 3 رکعت کې ناستو لږ سات پس پاسېدو او بل رکعت یې وکړلو، نو بس 4 رکعات یې پوره شو. نو بس عزتمندو په هغې دې کښېني او سجده سهوه دې وکړي، خپل 3 رکعات یې فرض شو، دا یو رکعت هسې لاړی. که 4 رکعتیز مونځ دی 5م رکعت ته پاسېدو، خو لږ سات دا قاعده کې ناستو بیا پاسېدلی او یو رکعت یو سره بل وکړو، بیا ورته رایاد شو چې دا خو ما 4 رکعته پوره کړي دي او لږ سات ناستم، نو 2 رکعته دې نور کې، دا 2 رکعت یې نفل شو. که د نفلو ټیم وي اله او که نه وي، نو بس 5م رکعت باندې دې کښېني او خپل مونځ دې پوره کړي او سجده سهوه دې وکړي، 4 یې فرض شو، یو هسې لاړ. نو فرق په دې اول صورت او دې صورت کې دا دی چې کله د 4 رکعاتو نه بعد انسان د اتحیات برابر ناستو، نو بس به فرض نه خرابېږي. او که ناستو ډایرکټ پاسېدلی، نو بیا به د مخکینی رکعت د سجدې نه مخکې کښېني، یعنې بیا به مونځ نفل کېږي. بهرحال عزتمندو ډېر صورتونه دي سجده سهو متعلق، چې کوم انسان ته څه مسله را پیښه شي، هغه وخت کې د مفتی صاحب نه، د عالم نه، د چا نه تپوس کولی شي، صحیح طریقې سره خپل مونځ ادا کړي. بعضې کسان یې هغه دا تپوس کوي، مونځ کې ورته شکونه راځي. رکعتونو کې غلطیږي. بعضې کسانی ځکه مونږ او تاسو خو د دنیا سوچونه مونږ پورې تړلي دي، هر انسان سوچونه کوي. بعضې خبره مونږ خندا کې کوو، د دې مطلب دا نه چې ستاسو استهزا کوو، ځکه مونږ امامان خپله مونځ کې غلطیږو. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل مونځ کې رکعتونو کې ګډوډ شو، بیا ورته وروسته یو صحابي ویل یا رسول الله مونځ کم شو که نه، څه غلطي شوې ده؟ ویل نه مونځ خو نه دی کم شوی، هغه ویل کېدای شي دا رکعتونه د الله د طرف نه کم شوي، وحي راغلي.
ویل مونځ کم دی ام نسیته یا رسول الله که نه جي تاسو هیر شوئ. نبي اسلام ویل څه چلو شو؟ ویل جي دا خو رکعتونه داسې دا شو. نبي اسلام ویل نه دا خو بس کوتاهي د انسان نه کېږي. پیغمبرانو باندې صحابه کرامو باندې باس کارونه الله د طرف نه شوي دي ځکه خلکو ته قانون جوړېدو چې دا کار د نه وشي نو بیا به داسې کوئ. دې کې ذهن کې چېرته خبر رانه ولې چې دا صحابي نه داسې شوي فلاني نه داسې شوي. دا الله موږ ته قانون جوړوي. کم کار چې پیغمبر سره مناسب و هغه نه یې کړی، کم چې صحابو سره و هغوی نه کړی دی. موږ ته قانون جوړولو، هغوی صحابه کرام هغوی دپاره ځان پیش کړی. نو بهرحال عزتمندو بعض کسان وي هغوی ته مونځ کې شکونه راځي، اول او دویم رکعت کې، دویم او دریم رکعت کې، دریم او څلورم رکعت کې چې ما یو کړی و که دوه مې کړي، دوه مې کړي که درې مې کړي، درې مې کړي که څلور مې کړي. داسې مسلې اکثرو خلکو ته راپېښېږي. مونځ ډېر نازک دی، سوچ دې پکې لږ اخوا دې خوا بوتلو نو بس بیا به خامخا یو ځي کې، ځکه پکې ډېرې سجدې دي، رکوعات دي پکې، سورتونه پکې ویل دي، رکعتونه پکې شمارل دي. خو چې کوم انسان خشوع او خضوع سره مونځ کوي الله رب العزت اکثر دا نه غلطوي. خو بعضې کسانو وسوسې بیماري، بعضې کسانو دماغ کمزوري، نو شیطان ورته قسم قسم خبرې په مونځ کې اچوي. نو کوشش کوي مونځ کې دماغ برابر دی. نو یو انسان دی مثلا د هغه په رکعتونو کې شک راځي، نو شک هیڅ څیز نه دی عزتمندو. د شک بالکل پروا مه کوئ. چې کوم انسان د شک پروا نه کوي او خوشحالېږي شیطان بې دله نه راځي، ویلی دلته خو څه تکلیف نه میلاویږي. او چې ته شک کې ورغورځېږي او سوچونه پکې شروع کې، شیطان وایي راشه چې سړی مې ګیر کو. نو چې کله هم دله شک راشي بالکل شک مه کوه. چې کوم طرف ته دې ډېر دماغ وي چې اول رکعت دی که دویم رکعت، بس اول دی، خبره ختم. چې کوم طرف ته دې ذهن ځي، که دویم او دریم کې دې شک شي او ذهن درته وایي چې دا دویم دی، بس دویم شو، بس کیسې ختمه، خپل مونځ کوه. چې دریم او څلورم کې دې شک شو او زړه دې ډېر دا وایي چې دریم رکعت دی، بس دریم رکعت شو، نور مونځو سره مکمل که، بس خبره ختمه. د سره شکونو پسې ځئ مه. نو خپل دماغ چې د غالب ګمان کم طرف ته هغه پسې ځه. خو بعضې سړی ډېر وسواسي وي، د هغه غریب دماغ و بیلنس نه وي، د هغې توله برابره نه وي. یو ټایم کې توله برابر وي، بیا تولې شي، بیا تولې شي، بار بار چې کم دی. وسواسي سړی اصل کې د شیطان مني، او شیطان خو زمونږ واضحه دشمن دی عزتمندو. د دې ولې مني؟ چې کله مونځ کې رکعتونو کې ګډ وډ شي، بس غالب ګمان دی کوم طرف ته اکا رکعتونه دي او بس خبره ختمه. د سجده سهوي ضرورت هم پکې نشته، ځکه ستانه خو څه پاتې نه دي، هسې وسوسه دې راله، وسوسو پسې څه نه ځي. او دا وسوسې چې کوم دی د مونځ دپاره خاص شیطانان دي، نو د دې به ډېر خیال ساتي. خو بالفرض یو سړي بیلنس برابر نه دی او هغه وایي جي ذهن مې یو طرف ته هم نه ځي چې اول دی او که دویم دی، دواړو طرف ته مې دماغ برابر دي، نو مونږ یو دا توله یو طرف ته لږ ورزیاته کړه که نه چې کار دې ختم شي او مونځ درته آسان شي. خو بهرحال که تولې نه برابري او شکونه وي، نو اوس دې کې عزتمندو دا احتمال هم شته چې دا اول رکعت او دا هم پکې شته چې دویم وي، ځکه یاد خو هغه ته نه دي. دویم دریم کې دا احتمال هم شته چې دا دویم وي او دا دریم وي. اوس اول او دویم کې شک شو، نو اول رکعت نه بعد خو څوک نه کېږي، خو د دویم نه پس خو ناسته پکار ده. دویم او دریم کې د شک شو، نو دویم نه پس ناسته پکار ده. دریم او څلورم کې د شک شو، نو دریم نه پس خو ناسته نشته، خو که څلورم ناسته پکار ده. نو د دې وجې نه عالمانو به یو طریقه ښودلې ده چې د کوم انسان شک هغه توازن برابر نه وي او بیلنس برابر نه وي، یو خبره باندې ټیکاو نشي او ذهن مضبوط کېدی نشي، نو بس بیا دې او د رکعتونو کې شک رالو او اکثرو له داسې شک راځي، نو بیا دله پکار دي چې د هر رکعت نه پس دې کیني او دا یو کار دا وکړي، دا دې دا رکعتونه اقل وشماري. په یو او دوه کې شک دی، نو بس یو خو دی، نو بس دا یو دې وشماري. په دوه او دریو کې شک شو، نو بس دوه دې فرض کړي. په دریو په څلورو کې شک شو، نو بس درې دې فرض کړي. خو داسې به کوي چې د هر رکعت نه بعد به قاعده کوي، بس د هر رکعت نه پس کېنه. نو په دې کې ستا قاعدې ډېرې شوې، ځکه پته نه لګي چې کم رکعت قاعدې والا دی او کم نه دی. نو د دې وجې نه چې کله هم ستا رکعتونو کې کلک شک راشي او مضبوط شک راشي او برابر نه وي
او دماغ د یو طرف ته غالبه کیږي نه، بس د هر رکعت نه پس کېنه او کم رکعتونه شماره او د هغې نه پس باقي رکعتونه وکړه، د هر رکعت نه پس کېنه چې کومه د اخیره کې د زړه ومنل چې رکعتونه پوره شو، بس هلته کېنه او هلته سجده سهوه وکړه، عبدهو ورسولو نه پس سلام وګرځوه، 2 سجدې وکړه، الله به دې ټول مونځ صحیح کړي. د شک اسانه علي دی، هېڅ خبره نه. هر رکعت نه پس کېنه، کم رکعتونه وشماره چې څومره دې خوښوي رکعتونه وزره یو ځای کړه او د هغې نه پس ښه مزېدار سجده سهوه وکړه او ټول مونځ به دې صحیح شي. نو دا بعضې شک مزاجه خلک یې هغوی ته مونځ کې دا وسوسې راځي. نو ما ورته دا یاد لرئ مونځ کې که کوم انسان د وسوسو نه ځان بچ کوي، د دې یو څو علاجونه دي. یو د دې علاج دا دی چې استنجا صحیح طریقې سره کوه. کم سړی چې استنجا صحیح طریقې سره نه کوي نو د استنجا په ځای کې شیطانان ناست دي. تاسو ګورئ د استنجا د ځي دعا ده د خدای پاکه د دې شیطانانو نه مې وساتې. نو چې کله صحیح طریقې سره انسان استنجا وکړي شیطانان ترې وتښتي. بیا اودس چې کوم دی صحیح طریقې سره کوي، اهتمام سره بسم الله پکې وایي او دغه شان چې کوم دی عزتمندو یو اعضا صحیح طریقې سره وینځئ، نو دې سره څه شیطانان دنه وغورځېږي ورجېږي. بیا چې کله مونځ طرف ته راځي نو بیا اعوذ بالله ورد کوه، یا لا حول ولا قوة الا بالله کوه، یا د اذان جواب صحیح ورکوه. اذان سره شیطانان تښتي، دا یاد لرئ. روایاتو کې راځي چې کله اذان شروع شي وي دا شیطان داسې منډې وایي چې د ده نه اوازونه د شاته نه وځي، دومره یریږي. دې وجې نه که کومې ښځې باندې پیریاني یو ماشوم یې نه غلی کېږي ډېر جاړي، نو عزتمندو د باندې اذان ورته په غوږ کې کول پکار دي، د دې نه شیطانان تښتي. یو بهترین عمل دی. نو د اذان جواب عالمان وایي ورکول واجب دي. نو موږ مونځ خو کوو، خو چې د مونځ نه مخکې کوم کارونه دي د مونځ دپاره د هغې اهتمام نه کوو. اذان د څه دپاره دی؟ د مونځ دپاره تمهید دی، تیاری ده، تا مونځ ته تیاری. نو د اذان جواب ورکول پکار دي. احادیثو کې راځي چې د اذان جواب ورکول واجب دي. واجب دي لکه د وتر واجب چې دنه پاتې شي د فرضو په شان دي. واجب او فرض یو شی وي زموږ مسلک کې. د عمل په اعتبار سره فرض او واجب یو شی دي. نو د دې وجې نه عزتمندو د اذان جواب ورکول واجب دی. البته زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې جواب 2 قسمه، یو د خولې جواب دی، یو د عمل جواب دی. نو د خولې جواب پکې وی واجب نه دی او عملی جواب واجب دی، یعنی چې اذان وشو نو مونځ له به خامخا پتا باندې واجب شو. خو نورو مسلکونو کې عزتمندو وی د خولې جواب هم ضروري دی. په بهرحال هغه هم امامان دي. یو خبره یې کړې ده نو چې کله اذان کیږي کوشش کوئ خاموش اوسېږئ او د هغې جواب ورکوي. د اذان جواب څنګه دی چې څه مؤذن وایي هغه شان ته وایه، چې نور نه پوهېږي بس چې څه هغه وایي هغه ته وایه، او الله اکبر الله اکبر ته وایي، الله الله اکبر. هغه وایي حي علی الصلاة ته وایي حي علی الصلاة. اساني طریقې سره چې نور بعضو کتابونو کې بعضو الفاظ مختلف لیکلي دي چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې لا حول ولا قوة الا بالله ویل پکار دي، خو حي علی الصلاة حي علی الفلاح ویلی شي. تا ته مونځ لا راشه نو ته به لا حول ولا قوة، خدای پاکه زما خو هېڅ طاقت نشته، که تا راله طاقت راکړو نو زه به مونځ وکړی شم. کامیابۍ ته راشه، خدای پاکه کامیابي حاصلول خو ډېر ګران کار دی، ته مې مدد وکړه زه به خپل طاقت باندې سم نشم کولی. ډېره بهترینه جمله ده لا حول ولا قوة الا بالله. بعض علماء لیکلي چې لا حول ولا قوة الا بالله اسم اعظم دی. اسم اعظم د الله هغه نوم دی چې ته دا ووې او کومه دعا وکړې الله دې دعا قبلوي، او کوم مصیبت نه پناه وغواړي الله دې هغه مصیبت نه ساتي. بهرحال دا ضمناً پکې بله خبره راله. نو چې کوم انسان دا غواړي چې مونځ کې د وسوسو نه زه بچ شمه نو دا د استنجا صحیح کوي او دستي صحیح کوي، لا حول او اعوذ بالله دی وایي او د اذان جواب دی ورکوي. او باتروم کې د عزتمندو ډېر ټیم نه لي. بعضې کسان یې هغه باترومونو کې ګیمونه کوي، دې هلکانو ځان داسې عادت کړي. بعضې کسان پکې اخبار ګوري، هلکه دې کې د الله نومونه دي، بعضې کې آیاتونه وي نو اخبار پکې ګوري. بعضې کسانو سره ټیم نه وي د دې وجې نه، او بعضې کسان وایي مونږ چې دا کارونه کوو نو تقاضم نه کېږي. دا د عادت خبرې دا یاد لره، په کوم څیز چې تا ځان عادت کو هغه چې دې نه کړی بیا هغه کار نه کېږي. او بعضې کسان نسواریان وي، هغوی چې نسوار نه یې اچولي تقاضی نه کېږي.
نو هغوی چې کله هم ګورې چې دغه ته دننه کېږي باتروم د مخکې چونډۍ واچوي. تاسو ګورئ باترومونو کې چونډۍ ډېرې پرتې نو او بعضې کسانو په موبایل ځان عادت کړي. د یو ملګري په باره کې چې کوم دی یو کس وویل موږ ته هغه وایي ما چې کله د چینجي والا ګیم نه کړی وي زما تقاضا نه کېږي. دا حالت دي مختلف خلکو ځان له عادتونه جوړ کړي که نه غلط عادت ځان له نه دي جوړول پکار ځکه بیا به سره گیم نه او په خېټه به دې درد دي او نسوار به د سره نه او په خېټه به دې درد دي نو بیا به څه کې خلکو نه به نسوارونه غواړي بیا یا یو سړي دی موبایل راکړه لکه ته خو باتروم ته ځي په موبایل څه کې یاره بس پرېږده خو ته یو 15 منټو له موبایل راکړه هغه حیران شي چې خدایه پاکه دا باتروم ته څه دپاره موبایل وړي. خپل عادتونه خراب نه دي جوړول پکار. او که یو سړي مونځ کوو مونځ نه بعد وله شکونه رال چې دویم رکعت وکړه درېیم و بس پرېږدی قصه ختمه شکونو پسې مزه بس مونځ دې کړی دی بس قصه ختمه. بعضې کسان یې عزتمندو ښځې م ترې تنګي او دغه رنګې بچي م ترې تنګي دلته مونځ وکړي کور ته لاړ شي بیا لوټه راواله او ورته یې سړیه ته خو اوس نه د جومات نه رالې ویل نه که نه هغې کې به غلط شوی یم. دکان کې دوباره لګي بار بار اوبه ګرمول بار بار اوبه راغستل نو دا ډېر ګران کار دی عزتمندو. نو ځان هم په تکلیفونو کې ما چوي الدین یسر دین آسان کار دی. نبی اسلام و یسرو ولا تعسرو اسانې خبرې کوئ خلکو ته دین ګرانوئ ما. نو چې وروسته دله سوچونه رال فلانې مونځ فلانې مونځ دا خو به دله سوچ راځي چې هلکه کال مخکې دې مونځ کړی هغه هم کم و بس بیا به لګي هم دې پسې نو بس تیر په هیر استغفار کوه بیا. البته که مکمل مونځ دنه پاتې نو هغه دوباره کول پکار. دغه رنګ عزتمندو د جنازې مسله ده. اکثر خلک تاسو ګورئ د جنازې جمع ولاړه وي او د جنازې مونځ کېږي ډېر کسان مونځ نه کوي. تپوس وي که هلکه ولې وایي ما له د جنازې مونځ نه راځي. د جنازې د مونځ څه دومره ګرانه طریقه نه ده عزتمندو ډېره آسانه طریقه ده او دا یاد لري عزتمندو د جنازې مونځ چې کوم دا مونځ پکې وایو مونځ موږ سبق ته وایو هغه سبق او اوراد او دعاګانې چې وي دا پکې د سره فرض دي نه. په جنازه کې عزتمندو صرف دا 2 فرضونه دي بس. په جنازه کې ودرېدل فرض دي هغه هم هغه کس چې تندرسته وي. قیام پکې فرض دی او دویم نمبر فرض چې کوم دی هغه 4 تکبیرونه ویل پکې فرض دي. نو تاسو په خپله سوچو کې عزتمندو تکبیر چاله نه ورځي. د تکبیر معنی الله اکبر تاسو له الله اکبر نه درځي وړوکي ماشوم لم الله اکبر ورځي چې مسلمان یې هغه الله اکبر ټکې خامخا ورځي ځکه روزانه 5 وخت په اذان کې اوري. نو د جنازې مونځ څومره آسان شو ودرېدل هم ته شیخه مزیدار ولاړې سوټېډ بوټېډ او الله اکبر هم دله درځي نو بس قصې ختمه. په جنازه کې 2 فرض دي او دواړه بالکل آسان دي. نو ته ولې وایې چې د جنازې مونځ ماله نه راځي نو دا فرض خو دې راټول کا کنه او د جنازې مونځ په خپل هم فرض دی او دغه 2 پکې فرض دي او هغه بالکل آسان دي. 4 تکبیرونه چې کوم انسان جنازې مونځ کې ساده ولاړي او بس صرف ولاړ دی او د 4 ځلې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر صرف دای مو ویل مونځ یو شو. البته بهتره او سنت طریقه دا ده او ښه طریقه دا ده چې انسان اول الله اکبر وی سبحانك اللهم دی وی هغه دله ورځي هغه ارموز کې ته وی که دله نه درځي بس یو ځل وایه الحمدلله رب العالمین سورة فاتحه پکې ووایه هم صحیح ده. نو یو الله اکبر یو شو. دویم الله اکبر دی درود شریف ووایه درود شریف خو تعالی سم درځي اللهم صل هغه پکې ووایه. چې دریم الله اکبر دیو کو نو دلته صرف یو دعا ده او هغه ویل ما تاسو ته فرض نه د سنت طریقه ده. نو هغه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا چې دا نه درځي نو داسې وکړئ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. څومره اسانه شو دا خو اکثر خلکو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یاره دام نه درځي نور درته اسانه بیانو عزتمندو خو مونځونه مه پرېږدئ کیدای شي ستا د دعا د وجې نه ته ډېر ایمانداره کس یې ټیک د مونځ خو دله نه درځي خو نور ډېر ایمانداره کس یې کیدای شي ستا د دعا د وجې نه دا مړی خدای وبخي نو نه دي پرېغوستل پخار.
بعضې کسان مثلا مونځ او دس کې کمزوري خو نور ډېر زیات ایمانداره خلک وي نو الله ته خو د چا یو صفت خوښي د چا بل صفت خوښي نو د دې وجې نه عزتمندو که دغه دعا هم نه درځي اللهم ربنا دعا خو درځي که نه مونځ کې اخره کې ته وایې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دغه دعا پکې ووایه نو نوې پکې یو څیز هم نه شو یو سبحانک اللهم شوه دویم درود شریف شو او دریم چې کوم دی اللهم ربنا شوه او څلورم تکبیر دی وکړو مونځ ختم څومره اسانه طریقه ده د جنازې مونځ مه پرېږدئ کله ناکله داسې کار وشي عجیبه کار هغه مړی ډېر بزرګ مړی وي الله ته نږدې مقرب انساني ولی انسان وي یا الله د هغه بخښنه کړي چې هر څوک دی خو الله یې بخښنه کړې ده چې کوم کسان د هغې جنازو کې الله رب العزت د هغې د وجې نه د هغوی مغفرت وکړي نو دې وجې نه په وړو وړو بانو باندې عزتمندو بعض وایي کپړې مې ګنده دي نو لکه ته دومره خیرن یې ګنده کپړو کې ګرځي شرمېږي نه ولې خیرن ګرځي ولې ګنده ګرځي او دسمات یې دې پکې کړی دی که څه چل شوی دی ولې څه باندې خیرني یو خیرني وي عزتمندو ټیک دی خیره پېشته مکروه خبره ده چې دې کپړو سره مونځ کې خو فرض دې پوره کېږي مونځ کوه نو بهرحال عزتمندو دا بله مسله وه د دې نه علاوه ډېر مسایل دي وقتاً فوقتاً انشاءالله مونږ تاسو ته بیانو چې تاسو دغه ترتیب سره راځئ پابندۍ سره راځئ او د جمعې په ورځ باندې یو مسله هم صرف زده کوئ نو عزتمندو درې دغه د چې کوم دی مثلا کال تېرېږي تاسو ته به ډېرې مسلې یاد شي د دې نه علاوه عزتمندو د بدو عادتونو نه ځان ساتل پکار دي د عبادت مقصد دا وي چې انسان کې عاجزي پیدا شي د عبد معنا تاسو ګورئ عبادت د عبد نه وتی دی او عبد وایي غلام ته نو موږ غلامي کوو غلامي د الله او موږ په دې غلامۍ باندې هم دا فخر کوو چې د الله غلامان یو موږ دا مسلماني دومره ښکلې موږ د الله غلامان یو نو په دې غلامۍ باندې موږ ته فخر دی چې الله موږ په خپل غلامۍ کې قبول کړي یو غلام یو ځل د بادشاه خدمت کو نو بادشاه ته وایي ته زما احسان ومنه چې زه تاله کارونه کوم نو شاعر ورته وایي منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت شناس زو که بخدمت بداشتت وی ظالمه بادشاہ ته داسې مه وایه چې زه ستا خدمت کوم زما احسان ومنه بلکې الټه د بادشاہ احسان ومنه چې دې ځان سره د خدمت دپاره ساتلی ځکه که هغه وایي چې ما ته غلام پکار دی نوکر پکار دی خدمت گزار پکار دی نو زرګونه خلک به راشي او کاغذونه به جمع کړي او سی وي به جمع کړي وي زه خدمت ته تیار یم د ته خواره کړی چې ته زما خدمت کوه نو ته د دې بادشاه احسان ومنه چې ځان سره دې غلام کړی نو الله موږ په خپل غلامۍ کې قبول کړي دا زموږ د الله په موږ باندې احسان دی نو عبادت مقصد هم دا وي چې د انسان نه کبر وشي په وړو وړو خبرو باندې خلکو کې کبر بدوي چا کې د حسن کبر دی چا کې د تعلیم کبر دی چا کې لږه ښکلې شان باډي ده د دې کبر دی چا لږونې مزیدار واسکټ واچولو لږونې کپړې واچولې بس کبر پیدا شو تاسو چې کله انسان ځان بربنډ کړي لږ ځان ته انسان وګوري چې زه څه شی یم ټول انسانان دقه شان دي لې کپړو او د لباس موږ ښایسته کړي او الله رب العزت را باندې پردې اچولي دي ټول انسانان یو شان دي ټول انسانانو سره د ګنده پیټۍ د ځان سره یې ګرځوي که بادشاه دی که وزیر دی او که د امریکې صدر دی د ګند پیټۍ به ځان سره ګرځوي دا خېټه نو بهرحال عزتمندو کبر نه دي کول پکار کبر د وجې نه عزتمندو ناشکري پیدا کېږي او ناشکرۍ د وجې نه د الله د نعمتونو نه انسان محرومیږي یو عالم ته یو سړی څه ضرورت د پاره راغلی قیسې ورته بیانوله وایي زما لور و ډېره ښکلې او ښایسته وه او الله د نور سپوږمۍ په شان له حسن ورکړی خو د دې سره سره چې کوم دی هغې کې تکبر ډېر زیات و ډېرې رشتې هغې پسې راغلی او هغې به انکار کو په وړې وړې خبره باندې تکبر به یې کول الټه چې کوم خلک به رشتو لرال نو هغه به یې بېعزته کول ویل د ټکې خلک نه یو موږ کره راځئ او ستاسو څوک تپوس کوي او موږ کره رالی او ته دې زوی ته وګوره او ته ما ته وګوره او د چا سترګو پورې به یې خندل د چا پوزه پورې په وړو وړو کیسو باندې خلکو پورې خاندي سبا به ستا بچي کېږي که تا نه ړانده پیدا شو شلین ګوډین پیدا شو بیا به څه کې معذوره خلک دنه پیدا شو بیا به څه کې یا ته په دې حالت کې معذوره شوې نو بیا به څه کې دا حسن خو دایمي نه دی انسان سره
د هر څه باندې چې کوم دی زوال راځي، کمزوري راځي، وایي هغه به خلک ډېر بې عزته کول. او دا یو سپیشلیست ډاکټر هم وه، ډېره ذهین هم وه او ښایسته هم وه او ښکلې هم وه. وایي ما ورته ډېر نصیحتونه کول چې بچې یو رشته خپله ځان له خوښه کړه، خو هغه رشته وکړه خو د خلکو ناقدري مه کوه او تکبر مه کوه. خو هغې نه منله. وایي یو ځل یې اپریشن کو، اپریشن تیټر کې ولاړه وه او اپریشن یې کو، یکدم چې کوم دی په دې لاسونو باندې څه چلو شو او د لاس دا سرمنه نه ده دا یې مړه شوه او داسې زړه شوه. لږ ساعت پس چې کوم دی ټول لاسونه یې بلکل د زړو بوډیګانو ښځو په شان شو، لکه ګونجې پکې پیدا شوې او نوره ټیک ټاک وه. بس بیا به چې کومه رشته راتله چې د دې لاسونو ته به یې کتل نوره به ښایسته وه، خو چې لاسونو ته به یې وکتل خلک به ته یېرېدل چې دا خو بلا ده. رشتې پې بندې شوې. بیا به دوی خپلو خلکو ته سوالونه کول، زما لور وکړه، دې جینۍ به خلکو ته چې کوم دی ویل ما سره رشته وکړه، چې هغوی به یې لاسونو ته کتل، دستانې به یې اچولې وې. چا به تپوس وکړو دا دستانې ولې اچولي؟ اخره کې مشهوره شوه، ټولو خلکو ته پته وه چې د دې لاسونه بدرنګ دي، خرابه ترابه شوه. بیا به یې جړاګانې، فراقونه، منځونه او اودسونه هر څه کول. بعض وخت کې انسان د الله په عذاب کې بیا داسې ګیر شي نو د دنیا هغه رشته هم د هغې نه لاړه، د هغې نه محرومه شوه. خلکو پورې مه خاندئ. ټیک د یو انسان بدرنګ دی، رشته ورسره مه کوه، خو چا لوریانو پورې مه خاندئ، د چا بچو پورې مه خاندئ. الله هر انسان کې څه نه څه کمزوري ایښې ده. څوک ښایسته دی لنډی دی، څوک دنګ دی ښایسته نه دی، د چا تعلیم شته د چا تعلیم نشته. دا الله رب العزت دا تقسیمات کړي دي. او عزتمندو ډېرې تعلیم یافته ښځې دي او شډل کسانو سره دي دومره خوشحاله دي هغوی قدر کوي. او ډېرې تعلیم یافته جنکۍ دي عزتمندو د هغوی د هغې نه اعلی تعلیم یافتو سره ودونه شوي دي، خو هغوی خپل کورونو کې عزتمندو پوزې له راغلي دي او تنګې دي. نو د چا دل ازاري مه کوئ عزت. او ډېر زیات تکبر نه دی کول پکار. یو ځل یو ګورنر و د امام شافعي رحمت الله علیه په وخت کې، نو د هغې ښځې ډېر ناز او ادا او ډېرې نخرې کولې. د ګورنر صاحب ورسره ډېره زیاته مینه کوله، خو هغه مینه هم په غلط انداز کې اخیستله چې لکه ته خو ما سره ځکه مینه کوې چې زه ډېره ښایسته یم او دا یم او ما ته محتاج یې. نو یو ځل چې کوم دی ډېر د تکبر د وجې نه د ګورنر صاحب ته د خولې نه ووتل، ویل ورک شه جهنمي. اخر هغه هم غوسه شو چې ګوره زما یو سټیټس دی، یو مرتبه مې ده، الله ماله مې یو حیثیت را کړی، ما خو په خپله ګورنرۍ ښځې ته چېرته نخرې ونه کړلې، ځکه زما ښځه ده، زه به یم د نورو دپاره ګورنر، د ښځې دپاره خو زه شریک حیات یم، ملګری یم د ژوند، نو زه به دې ته ولې تکبر وکړم. نو اخره کې هغه هم غوسه شو، هغه قسم وخوړلو، ویل که چېرته زه جهنمي یم نو ته دې طلاق یې. غوسه شو، که زه جهنمي نو ته په ما طلاق یې. بیا نو عزتمندو د غصې په وخت کې خو ښځه هم چې کوم دی پوز یې راښکلی چې زه ستا څه پروا کوم، سړی هم غوسه و چې زه ستا څه پروا کوم، زه خپله ګورنر صاحب یم. چې سار شو نو د دماغ یې لږ یخ شوي و. بیا دواړو یه سړیه دا څه چلو شو، دا خو زمونږ کور تباه شو. سړي م ویلې چې ټیک د تا خو غلطي وکړه، خو ما د هغې نه د پاسه غلطي وکړه، دا مې څه وویل، اوس زما څه پته لګي چې زه جهنمي یم که نه یم. ما وویل که زه جهنمي نو ته طلاق یې، نو دې ته کنډیشنل طلاق وایي، معلق طلاق تړلی شوی. که دا جهنمي نو بس دا طلاقه ده ښځه، او که جهنمی نه جنتی وي نو بس بیا طلاق نه دی واقع. او د جهنمی او د جنتی سرټیفیکیټ چا سره دی؟ ډېر عالمان یې راجمع کړه، ټول عالمان حیران دریانو. اکثر ورته ویلي دا خو هېڅ پته نه لګېږي ښځه دې طلاقه ده، ځکه زمونږ د اکثرو عملونه د جهنمیانو دي. نو که جهنم ته ورغلی نه ورنږدې خو به یې ټول خلک یېرېږي، او په دې یره کې اوسېدل هم پکار دي، الله نه خوف لرل پکار دي. امام شافعي رحمت الله علیه ته چا دا مسله وکړه، ویل دی علما بوځي د دې حل ما سره شته، زی معلومولی شم چې دا طلاق شوی دی که نه دی شوی. امام شافعي رحمت الله علیه لاړې دې ګورنر ته وایي ته ما ته یو داسې واقعه د زندګۍ بیان کا چې تا د الله د خوف د وجې نه چېرته ګناه پرېښي. داسې چېرته ستا په ژوند کې داسې واقعه شته؟ موږ سوچ وکړو عزتمند، څومره ډېر زموږ ژوند دی، موږ سره چېرته په ژوند کې یو واقعه موږ صحیح سوچه واقعه چاته نشو بیانولی چې چېرته د الله د یېرې د وجې نه موږ فلاني ګناه پرېښي. هغه ورته وایي او زما یو واقعه شته. ویل څه واقعه ده؟ ویل د دې مسلې سره څه تعلق دی؟ ویل ته دا بیان کا، بیا د دې مسلې سره تعلق شته.
ویل یو ځل زه کور ته رالم نو زما په کور کې ډېرې د نوکرانې کار کوي، جینکۍ کار کوي. یو ځل زه رالم ښځه مې نه وه، په کمره کې یو جینۍ وه ډېره ښکلې وه او ښایسته وه او هغې په کور کې کار کوو. ما زر دروازه بنده کړه او هغې ته نږدې شوم. په دغه وخت کې هېڅوک هم چا هم ما نه دا نه شوه بچ کولی. هغه جینۍ چې زما په غلطو ارادو باندې خبره شوه ډېره ګډه وډه شوه، پاک دامنه جینۍ وه، پاک بازه جینۍ وه او ټول عمر یې پاک تېر کړی و. ډېره ناقلاره شوه او ما ته چې کوم دی زه چې ور نږدې شوم ما ته ویل یا ملک اتق الله، یا زما مالکه، یا زما مشره، د خدای نه ویرېږه. وی په دې وخت کې هېڅوک هم داسې نه و چې ما نه دا بچ کړی وي. خو چې کله دوی دا الفاظ ویلو چې اتق الله، د خدای نه ویرېږه او ما معاف کړه او زما عزت مه تار تار کوه. وی په دغه وخت کې الله رب العزت خوف زما په زړه کې رالی. ما فوراً دروازه کولا وکړه او دغه جینۍ مې د الله رضا دپاره پرېغوسته. ویل چې ما ته خپله مسله بیان کړه، ښځه مې طلاقه ده که نه، تا خو نورې قیسې شروع کړلې. ویل ستا ښځه نه ده طلاقه. ویل ولې؟ ویل ته جنتي. بعضې مولیانو خبرې وکړلې، بنګه بنګې وکړه چې دا څنګه چل دی، ده سره څه د جنت ټیکټ دی سو او دا څه د جنت ټیکهدار دی چې خلکو له جنت ټیکټونه ورکوي او ده ته څه پته ده دا د خدای د کوره راغلی څه. خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي که نه. هغه ورته ویل ما د خدای د کتاب نه دا جواب ورکړی، د قرآن په آیات کې صراحتاً راغلی دي. ویل څنګه راغلی دي؟ نو قرآن دا آیات ورته پیش کړو. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هغه انسان چې الله د خوف د وجنا د یو ګناه پرېغوستا، خپل نفس یې دغه کار نه منې کو، فإن الجنة هي المأوى، یقینا جنت د کور دی. وی الله صراحت القرآن کې ویلي چې چا د خوف د وجنا یو کار پرېغوستو الله وی دا جنتی دی. نو بهرحال په وړوکي عمل باندې انسان ته جنتونه میلاویږي. نو د دې لږ خیال ساتل پکار دي او د بل مسلمان په باره کې زړه صفا ساتل پکار دي. دا یاد لري چې د کوم مسلمان باره کې ته څنګه زړه ساتي، همدغه شان تا سره به د هغوی په زړه کې خیالات دي. چې بل مسلمان له په زړه کې ګند ساتي، هغه به هم تا دپاره ګند ساتي. یو ځل یو بادشاه هغه یو وزیر ته وویل د دې جملې څه مطلب دی چې دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، د زړه نه زړه ته لاري. وایي دا لاره خو چېرته موږ نه ده لیدلې. موږ وایو که نه چې د چا دپاره ستا زړه صفایي نو زړه نه زړه ته لاري، هغه زړه هم ستا دپاره پاکي. وي دا څنګه چل دی؟ او په دې نه پوهېږم. هغه وایي دا د الفاظو خبره نه ده، عملي طریقې سره یې درته وښیم چې زړه ته لار څنګه وي. ویل بالکل دا خو ډېره ښه ده. وایي عملي درته ښیم، خو داسې کار وکړه داسې خیره نشان کمزورې کپړې واچوه چې څوک دې نه پېژني او ما سره لږ بازار ته وځه. هغه ځان کپړې بدلې کړلې او خپل هغه حالات بدل کړه، بهر ووتو. نو په لاره کې دا وزیر با تدبیر تپوس کوي چې دا فلانې سړی چې را روان دی دا څنګه دی؟ دا بادشاه وایي دا خو لوی بېوقوف سړی دی، دا ډېر نامعقوله دی. ویل ښه، ویل ښځه ته راځه. د لاس نه یې ونیو، هغه سړي ته ور نږدې شو، ویل وروره یو منټ نه ودرېږه. هغه ودرېدو. هغه نه تپوس کوي زمونږ د ملک بادشاه څنګه سړی دی؟ هغه سړی وتی زمونږ د ملک بادشاه ډېر خر او بېوقوف سړی دی او داسې قسم لا څوک مشر جوړوي. د هغه د مخ ته ګوره او د سر ته یې ګوره او د بادشاهۍ ته ګوره. بادشاه غلی ولاړ دی، هغه ته وایي خاموش به ودرېږي چې دل سے دل کو راہ کیسی ہوتی ہے. چې څنګه تا په زړه کې د خلکو د رعایت دپاره زړه کې وساتل، همدغه شان کس باندې پېښ شو. بیا لږ ساعت بس یو بل کس ورته وایي دا څنګه سړی دی؟ وایي دا خو ډېر سیاڼه کس دی او ډېر سمجداره کس دی او ډېر ښه انسان دی. لږ ساعت پس ور نږدې شو. هغه ته ویل که زمونږ د بل ملک بادشاه څنګه سړی دی؟ وایي زمونږ د ملک بادشاه ډېر ایمانداره سړی دی. وایي دغه رنګې بادشاهان دی خو دې هر چا له ورکړي او دا چې چا مشر کړی دی نو ډېر ښه کار یې کړی، ډېر زبردست کس دی. اگر چې خلک په دې نه پوهېږي خو ډېر زبردست کس دی. بس بادشاہ ته وایي پوه خو شوې که نه چې دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. د بادشاه د دماغو اثر په ټول رعایه باندې کېږي. دا یاد لره چې کله ملک صدر او مشر غل وي، کرپټ سړی وي، بې انصافه سړی وي، د مظلوم مددگار نه وي، عوام هم هغه شان وي.
دا یاد لري عزتمند. نو د دې اثر په خلکو باندې اخیری درته عزتمند یو وظیفه بیانوم. بعضې کسان دي د هغوی اولاد نشته، د اولاد دپاره خلک تپوس کېږي څه وظیفه کول پکار دي. د اولاد دپاره په قرآن پاک کې په خپله باندې وظیفه راغلې ده چې د کوم انسان اولاد نه کېږي که نارینه او که زنانه دا دعا ویلی شي. د سوره فرقان 4 نمبر آیات دی 19 پاره کې او هغه دا آیات دی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. خدایا پاک مال داسې بیبي او داسې اولاد راکړي چې زما د سترګو یخوالی وي. څومره ښکلې دعا ده. یا الله داسې اولاد راکړي زما سترګې پې یخې شي. دومره بهترین آیات دی دا او ډېر ښکلی دی. نو انشاءالله الله به دله اولاد هم درکوي او داسې اولاد به درکوي چې ستا به پې سترګې یخې شي. نو که تا ته لور پکار وي بعض وخت کې سړي هلکان وي جینۍ پکار وي هغې باندې سترګې یخېږي نو جینۍ به درکوي. او کله جینکۍ ډېرې وي نو هلک غواړي نو په هغې به دې الله سترګې یخې کړي. هر مونځ نه بعد وزل دا وایه. نو دا قرآني دعا ده عزتمندو. دعا کول وظیفې معنا دعا الله ته دعا. نو دا دعا قرآن پاک کې ذکر شوې ده چې کوم انسان دا نشي ویلی نو یو بل د قرآن پاک آیات دی هغې کې دی ربي هب لي من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. ای خدای پاک مال اولاد راکې پاک اولاد ښکلی اولاد او ته دعا اوریدونکې. یا که دا هم نشي ویلی بعضې خلکو قرآن نه ویلی آسان د الله نومونه دي. الله وایي زما نومونه تاسو وایي په دې دعاګانې قبلوم. لله اسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله ښکلي نومونه دي په دې باندې دعا کوئ. نو دو نمونه یا درې نمونه یا الله یا سمیع یا وهاب. یا داسې وایي یا الله یا سمیع یا وهاب. چې یا الله ته ووایې نو فوراً د الله مدد تا ته راورسېږي. د سمیع معنا ده یا الله ته اورېدونکې تا نه چې زه سوال کوم تا ته پته ده چې زه تا نه څه غواړم نو په هغې باندې الله توجه تا ته مکمل حاصله شي. او د وهاب معنا ده ورکوونکې ذاته. او دا یهب لمن یشاء دا نوم د الله رب العزت په دغه آیاتونو د اولاد کې اکثر د دې صیغه ذکر شوې ده نو ځکه دې سره ډېر تعلق لري. نو یا الله یا سمیع یا وهاب د هر مونځ نه بعد 21 ځل یا 140 ځل وایي. مخکې وروستو ته یو ځل درود شریف وایي. ښځې نر ماشومان هر چا باندې دا وایي. الله به دله نیک اولاد درکړي او الله به سترګې په اولاد باندې یخې کړي. واخر دعوانا الحمدلله.